أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب کے قاضی سے دو تحقیقت گئی یو د اشارې د ذالک او دویم د کتاب ټکی هر چې ذالک اسم اشاره ده نو تاسو کتابونو کې دې ته اسم اشاره د بعید وایي دا مشار الیه غواړي د دې ذالک اسم اشاره مشار الیه څه شی دی قاضی سے فرمایي دو احتمال دي یا ذالک اشاره د الف لام میم ته آیا دا اشاره د کتاب ته بدوانه شقه باندې اعتراض دی او دا غینه جواب کو د فرمای ذالک اشاره الی الف لام میم دا یو احتمال دی اشاره الف لام میم ته ده او ان اوبل بالمؤلف من هذه الحروف کتابی وکړي شي د الف لام میم په دې حروف سره د پاره دې چې حمل صحیح ولی چې کوم د کاغذ تعویل په دې حروف سره اونکه نو ذالک اشاره باغی څنګه حمله نو تعویل او کدغه الف لام میم چې دا مؤلف د حروف دي نو ذالک دغه مؤلف حروف الکتاب یو احتمال دویم دا اشاره دغه الف لام میم ته وکا او فسر بصورته نو ذالک دغه الف لام چې دا صورت ده نو دا تفسیر په صورت سره ک ذالک دغه صورت چې کوم الف لام ده دغه صورت ذالک دغه صورت کتاب ده دریم احتمال ذالک اشاره دغه الف لام میم ته ده او داغه تفسیر ک په قران سره دا نوم د قران ده نو ذالک دغه قران الکتاب دغه قران چې کوم تا ذکر کو په الف لام سره ذالک دغه قرآن الکتاب دا کتاب ده اسم اشاره کې یو احتمال دی بیاناو چې موږ اشاره الف لام میم ته کوله بیا په مصداق د الف لام میم کې درې احتمال یا مؤول په حروف سره یا په کتاب صورت سره او یا په قرآن سره خو اشاره الف لام میم ته وشول ذالک دغه الف لام میم فإنه لما تكلم به سره یو اعتراض پیدا شو دا غینه جواب کولیش اعتراض دا پیدا شو چې ذالک خو اشاره ده بعید ده او تا وی چې دا اشاره الف لام میم ته شوی ده نو الف لام میم خو قریب ده نو بیا دې د لپاره د قریب اشاره پکار و چې ذا او د بعید اشاره ولې وکړې شو چې ذالک دې جواب کې فرمایي فإنه لما تكلم حاصل د جواب دا دی چې دا الف لام میم قریب نه ده دا بعید ده الله جل جلاله چې دا صورت نازلو نو یوزل الف لام په دې تکلم وکړې شو دا رااله د مرسل نه مرسل تا هر کله چې الف لام میم باندې تکلم وکړې شو دا د مرسل نه رااله مرسل ته نو دا بعید شو د مرسل نه او چې بعید شو اوس ته اشاره کوي نو د بعید بکې ذالک الف لام میم چې ما ویلیو او لړ مکه ته ورسېدل خل کړه خبره الله پاک چې دا را لېګل الله چې په دې تکلم جبريل وکوراله ورستو چې ذالک وایي نو دا الف لام میم بعید شوی دی دا د مرسل نه لړ مرسل ته ورسېدل او چې په کوم یو ځل تکلم وشو هغه بعید شي دا چې کومه خبره ما وکړه اوس دا ډېر لري وتلې ولی چې ما کومه خبره وکړه دا فوت شوه او کوم چې فوت شي هغه بعید شي الاقرب ما آتی والابعد ما فاتی چې ارکه تکلم په الف لام میم وکړه شو دا ډېر بعید شو د متکلم نه نو ځکه ته اشاره وشوه ذالک د اسم اشاره بعید سره فإنه لما تكلم به وتقضى او دا تکلم په دې پورا شو او وصل من المرسل الى المرسل اليه یا د مرسل نه مرسل ته ورسېد نو سواره متباعده به دا لري وته او چې لري وته نو اشير اليه بما يشار الى البعيد به اشاره د بعید وته وکړې شو نو لري شو ذالک دا خو د قاضي صاحب جواب دی
تاسو نورو تفاسیرو کې جواب ته نه کوي چې دا بعد رتبی نازل دی بعد مکانی ته بیا ته اشاره شوې ده د بعید معنا دا ده چې دا الف لام میم خو قریب دي اشاره د قرب پکار وا خو موږ دا بعید وګرځو په شا د مرتبه د وجه نه چې دا الف لام میم د مرتبه په لحاظ باندې دومره زمونږ نه وړاندې دی چې ګویا دا لرې پروت دی نو دکې بعد رتبی او مرتبه اوچته وه هغه بعد رتبی ته نازل کو بعد مکانی ته چې ګویا مکان یې ستا نه لرې دی نو اوس دې ته اشاره وکړه په اشارې د بعید سره ځکه سیس چې نازل شي مرتبه د غیر ته حکم د غیر علی نو نورو کتابونو کې تاسو ته نه دا جواب کوئ وتذکیرو هو متى اريد بالف لام میم صورت سره یو بل اعتراض ده پکې لومبه احتمال مو بیانو چې ذالک اشاره و الف لام میم ته لومبه احتمال مو بیانو چې ذالک اشاره و الف لام میم ته بیا مصداق د الف لام میم کې به درې احتمال بیان کړو مؤلف من الحروف یا قران یا اسم د صورت او چې دا اسم د صورت شي په دې شک باندې اعتراض پیدا شي الف لام میم ته ویدانوم د صورت بینو صورت کو مؤنث وي الف لام میم د نوم د صورت ته او صورت مؤنث وي نو ذالک اسم اشاره د مذکر ولیکول شي بیا خو اشاره د مؤنث پکار و تلک پکارو بیا خو اشاره د مؤنث پکار و ځکه تا د الف لام میم نه معنا د صورت واغسته او صورت خو مؤنث دی نو به اشاره د مذکر ولی ذکر کوي به جواب حاصل د جواب دا دی چې په دې دوه شکه خو اعتراض نه وارد ده چې ته مؤلف من الحروف وایي یا اسم د قران وایي نو ذالک اشاره د مذکر کیږي البته دریم شرط چې الف لام میم نه ته اسم د صورت واخلي نو اعتراض دې پیدا شو موږ بیا ضمیر د اشاره د مذکر ذکر ده وجه دا ده چې اشاره دایر شي په مابین د مشار الیه او د خبر کې لحاظ د خبر اولی همدا سي تعبیر تاسو کوي ضمیر دایر شي په مابین د مرجع او د خبر کې نو لحاظ د خبر اولی د مرجع پر نسبت باندې وجه دی چې مرجع د خارج د کلام نه او خبر داخل په کلام کې او لحاظ د داخل اولی د خارج نه هم دې بنیاد قران مقدسه کې الله فرمایلی دي فلما افلت نور چې کوم دې پریوتو نو ابراهيم عليه السلام سوي هذا ربي فلما افلت قال هذا ربي هذا اشاره خود ورته نو پکار خدا و چې هذه ویلې شي وي او ابراهيم عليه السلام هذه نور ته اشاره په مؤنث نه وي وجدار چې روستو خبر ذکر کیږي ربي هغه مذکر دی نو ځکه ویل شو فلما افلت چې د انور پریوتو نو قال هذا ربي هذا مذکر ویل شو د وجه د خبرنا نو دلته اسم اشاره دایر شو په مابین د مرجع مؤنث او په مابین د خبر کې لحاظ د خبر اولا شو نو ځکه اسم اشاره مذکر ذکر شو هذا ربي نو دلته مرجع الف لام میم صورت مراد مؤنث خرستو کتاب مذکر د نو ذالک د مذکر اشاره بیان شولا وتذکیره او تذکیر د ذالک متى اريد بالف لام میم السوره چې کله مراد د الف لام میم صورت والی او دا بیا ذالک مذکر ذکر کیږي لتذکیر الخاکتاب رسته چې کوم د خبر کتاب دی اینه خبره دا خبر دی صفت دی بنا په دې باندې چې تا ذالک اشاره چاته وکړه الف لام میم ته اوس دا کتاب دو احتمال دی خبر پیل شي او د صفت پیل شي نو الف لام میم مبتدا کا ذالک الکتاب دا موصوف صفت را جمع کړي خبر الف لام میم مبتدا کا ذالک خبر اول الکتاب خبر ثانی کا دوانه ترکیب کولې شي چې کله دا ذالک اشاره الف لام ته وکي نو بیا پکې دوه ترکیب کوي شي او چې کله ذالک اشاره اوس بدلو دا کتاب ته وکړو به بل یو ترکیب کوو نو دا فرمایي چې دا روسته کتاب دا خبر دی یا صفت دی الذي هو چې دا دقه دی ذالک کې متوي چې احتمال او دوا اشاره کو چاته یو احتمال چې تا اشاره کوله الف لام میم ته دا غي بیان دی دویم احتمال ذالک اشاره دا کتاب تکا ذالک اغه کتاب الکتاب دقه کتاب دی
ذالک اشاره وکړه کتاب ته. اوس اسم اشاره او مشابه کې خبره واضحه ده، مشابه کتاب ته، ذالک اشاره ده مسله ټیک ده. البته احتمال او اعتراض بل پیدا شو. قانون دی ضمیر چې راځي کې نو مخکې مرجع غواړي، اسم اشاره چې کې نو مخکې مشابه غواړي. او دلته مشابه کتاب خوشتي نه، کتاب د مخکې ذکر نه نو څنګه ته اشاره کې ضمیر چې راځي کې نو مخکې مرجع غواړي کنه غواړي، اسم اشاره چې کې نو مخکې مشابه غواړي کنه غواړي. ته مشابه کتاب کومه ده؟ کتاب ورسره شته نه، نو چې کتاب نشته نو څنګه ذالک کتاب ته اشاره وکړي؟ د دې نه قاضي دوه جواب کوي. نو فرمایي او ان الكتاب یا د اشاره د کتاب ته، نو فیکون به په دې وخت یو ترکیب چلیږي صفت بیا بدا رستونه الکتاب دا صفت د ذالکي. والمراد به استا اعتراض چې مخکې په کتاب ذکر نه دی، نو دې جواب دی والمراد به الكتاب الموعود. حاصل د جواب دار چې دلته په کتاب ذکر نه دی او دا خو سورته بقره ده، دا خو ډېر رستونه ده په اعتبار د نزول سره 87 نمبر دی، 86 سورتونه دې مخکې راغلي دي. او چې ریواز لاړ شي نو په مکی سورتونو کې د وړاندې نه الله وعده کړې ده ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. مزمل مکی او د نور سورتونو کې د وعده او سره وکړه الله پاک چې سنلقي عليك قولا ثقيلا، تا باندې درنه بیا نازلو. هر کله چې الله مکی سورتونو کې د کتاب وعده کړې و، نو اوس په بدني صورت کې اقا کتاب ته اشاره شو. ذالک هغه کتاب چې الله تعالی سره وعده کړې، ذالک الله هغه کتاب چې مال سره وعده کړی و، الکتاب دا کتاب دی. نو فرمایي دا چې والمراد به الكتاب الموعود انزاله، چې د کوم انزال دغه وعده شوی دا بینه بقوله تعالی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. یو جواب. دویم چې کوم جواب کوي چې دې ذالک کی اشاره کتاب ته ده، ته چې کتاب خو ذکر پکای ده، ته د کتاب ذکر نشته. نو دې جواب کوي چې کدلته کتاب ذکر نشته، خو مخکینو کتابونو کې د دې تذکرہ شته. په تورات کې او په انجیل کې الله د قران تذکرہ کړی و. نو دلته چې وایي الف لام ذالک هغه کتاب چې په تورات کې وعده کړی و، ذالک هغه کتاب چې په انجیل کې وعده کړی و، الکتاب اقا کتاب دی. هغه کتاب موعوده په مخکینو کتابونو کې ذالک دغه کتاب ته اشاره ده. او په کتب المتقدمه یا په کتب مقدمو کې دا ذکر شوی نه غته اشاره شوه. دا یو تحقیق چې کوم ده په ذالک اشاره کې تا ته به چې د تدبر کې دي دویم د کتاب. اوس د کتاب تحقیق ذکر کوي. حاصل دا ده چې کتاب فعال وزن دی. د کې دوه احتمال دي، یا وای دا مصدر ده، کتاب مصدری ټکی ده په معنا د لیکلو، په معنا د جمع کېدلو. آیا کتاب صفت ده؟ کتاب په معنا د جمع کېدلو سره راځي لغت کې، نو دلته معنا جمعواله. او کتاب لیکل پکې جمع کېږي. عربی کتبت الخيل الى الخيل، اسوره د اسونو سره چې کوم دی یو ځای شول، نو هو مصدر. دا کتاب ته کې مصدر د سمي به مسما شو په دې سره مفعول چې کوم مکتوب دی، مفعول په دې کتاب په مصدر. دلته کتاب نه مراد د مکتوب دی، دا په مسما شو د مبالغه. دوه احتمال چې دا کتاب وزن مصدر وایا او فعال یا فعال وزن د صفت دی، خو بنیه للمفعول بیا بنا شوی د فرد مفعول دی. کل لباس لک لباس فعال په معنا د ملبوس، نو کتاب په معنا د مکتوب. ثم اطلق على المنظوم، بل وهم د پکې چې ارکل کتاب په معنا د مکتوب سره چې ولیکل شو په ټیک تا، خو یو سړی لا په ذهن کې دی او هغه لیکل نه دی کړی، هغه ته هم کتاب ویل شي، هغه لا لیکل نه دی شي. دا جواب کې ثم اطلق على المنظوم، به اطلاق د کتاب کېږي په هغه باندې چې کم نظم شوی دی عبارتا قبل ان یكتب، قبل ان یكتب مخکې د لیکلو نه چې دا منظوم دی ولا لیکل شوی نه دی، دې ته موږ کتاب وایو ځکه لانه مما یكتبو ان قریب چې دا لیکل شي. او اصل الكتب اصل د کتاب او اصل د کتاب معنا څه ده؟ الجمع، جمعوالی ته ویل شي. تا ته مقوله ذکر کوله چې كتبت الخيل الى الخيل، ومنه الكتيبه، او دې ټکي نه راغله کتیبه. کتیبه چې کوم دی جماعت او لخر او فوج ته وي، ځکه په دې کې یو او بل جمع شوي دي، نو کتیبه لخر ته نه جوړ شو.
ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه پدې کې شک نشته. معنا سره اعتراض د پکې، اعتراض ظاهري دا واردېږي چې دا ټکی ټکراو د درستو ټکی سره دینه معلومیږي چې لا ریب فیه پدې کې شک نشته. او رسو ذکر کوي و ان کنتم فی ریب، کستاسو پکې شک وي نو پته لګي شک پکې شته. دینه معلومیږي عدم د شک، او ان کنتم فی ریب نه معلومیږي وجود د شک. نو دواړو منځ کې تعارض دی. نو قاضي صاحب جواب کوي د دینه چې دلته لا ریب کې د لا د پاره د نفي د ریب نه ده. دلته لا سره چې کوم نفي راغلی دا نفي د لیاقت ده. نو معنا دا ده چې لا ریب دا کتاب لایق د شک نه دی. د دې دلایل داسې واضح دي، د دې حقانیت داسې واضح دی چې لا ریب فیه دا کتاب لایق د شک نه دی چې په دې کې د څوک شک وکړي. او آل د چې ذکر کیږي نو کتاب خو لایق نه دی، خو بعضې خلک پکې شک کوي. نو ان کنتم خامخا که تاسو نو دا کتاب د لایق د شک نه دی چې څوک پکې شک وکړي. اوس چې کوم سړی پکې شک کوي نو دا نه وایي چې په دې کې شک دی، بلکې هلته موږ ازاله د هغه د شک کوو. دلته خو موږ چې کتاب لایق د شک نه دی، په دې کې به شک نه کوي. او هلته چې کوم ذکر کړي چې د چا پکې شک دی نو موږ پکې شک نه منو، بلکې موږ ازاله د هغې د شک کوو. زه ورشه مقابل د دې صورت جوړ کړه، مقابله وکړه. چې مقابله نشي کولی پته لګي عاجز شوې، نو دا د پیغمبر علیه السلام خبرې نه دي، دا د الله خبرې دي، ځکه خو ته عاجز شولې. دا یو جواب. دویم جواب ترې بل کوي. معنا دا ده چې انه لوضوحه د وجه د واضحوالي د دینه وسطوع برهانه او د پړقېدلو د دلایلو د دینه بحیث لا یرتاب العاقل، په دې شان سره چې په دې کې عاقل انسان شک نه کوي بعد النظر صحیح چې صحیح نظر پکې وکړي. په کونه وحی په دې کې شک نه کوي چې دا وحی د الله د خوا نه بالغا حد الاعجاز، په دې حال کې چې دا رسېدلی حد اعجاز ته چې مخلوق عاجز دی، دې مقابله نشي کولی. لہذا موږ وایو په دې کې عاقل شک نه کوي، دا لایق د شک نه دی. دا معلومه شوله. لا دا معنا نه ده چې ګینې ان احدا لا یرتاب فیه، په دې قرآن کې ګینې څوک شک نه کوي. دا څونه کافران دي، دا غوڼ شکیان دي پکې. الا ترى ته نه ګورې انه الى قوله تعالی رست الله فرمایي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فانه ما ابعد الريب عنهم. الله شک نه دی نه پکړی دی خلکو نه چې ګینې په دې خلکو کې شک نشته. خلکو کې شک شته، بل عرفهم بلکې دې خلکو ته اوښول الطریقه هغه لار المزیحه له چې هغې سره شک لرې کېږي. پته لګي د خلکو شک شته، خو هغه لارې ورته وښوله چې په کومه لاره باندې ستا شک لرې کېږي. زه د قرآن مقابله کې یو صورت جوړ کړم، که تا جوړ کړو پته لګي چې دا د پیغمبر علیه السلام جوړ شوی کلام دی. او چې ته نشي کولی پته لګي دا د پیغمبر علیه السلام جوړ شوی کلام نه، دا د الله کلام دی. که د انسان کلام وي خو تا به مقابله کړې وه که نه. هغه لارو ته المزیحه له وهو هغه دا چې ان یجتهد د دې کوشش وکړي فی معارضتي په مقابله نجمه، نجم من نجومه، یو حصه د حصو د قرآن کې. زه مقابله د حصې د حصو کې کوشش وکړم. نجم من نجومه معنا یو آیت د آیاتونو نه. او یبذل دوی خرج کی فيها په دې کې غایت جهدهم خپل کوشش حتی اذا عجزوا چې دوی عاجز شول عنها دغه آیاتونو نه د مقابلینا تحقق لهم دې لپاره به ثابت شي چې ليس فيها مجال للشبهه، نشته په قرآن کې ځای او گنجائش د شبهې نشته، ولا مدخل للريب او په دې کې دخل د ریب هم نشته. دا یو معنا جواب وکړو چې لا ریب کې چې کوم دی نفي د لیاقت دا قرآن لایق د شک نه دی، او وروسته اثبات د شک نه کوو بلکې ازاله د شک کوو. که چا پکې شک کړی د هغې ازالې طریقه ښیي. وقیله دویم جواب کوي معناه لا ریب فیه. حاصل د دویم جواب دا دی چې لا ریب فیه نو دا خبر د لا ریب دپاره هدى المتقین دی. نو لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی، نو خبرې څه شی دی؟ للمتقین، د متقیانو شک پکې نشته. نو ګویا بیا جواب په تخصیص دی. مونږ چې دلته نفي د ریب کوو نو دا نفي د ریب د متقیانو نه کوو چې متقیان پکې شک نه کوي. هر چې غیر متقیان دي نو هغې به کوي. و ان کنتم دا غیر متقیان دي که ستاسو پکې شک نو پاتو.
لہذا دلته چې موږ نفي د ریب کوو دا د متقیانو نه کوو او کوم چې مثال په تور غیر متقی د هغې به شک نو استقراو نشته دا جواب ډېر ذکر دی خو په قیل سره د هغې وجه د ضعف ذکر کوو نو قیل چا پکې ویلي معناه لا ریب فیه په دې کې شک نشته خو للمتقین په دې باندې اشکال او قیل سره ذکر کوي وجه دا چې دا جواب ضعیف دی د ضعف وجه دا ده چې د قرآن کریم اعجاز او د قرآن کریم شان به دا و چې تمامو خلکو پکې شک نه وي او چې بعضې خلکو پکې شک نشته چې متقیان دي او د بعضو پکې شک وي چې غیر متقین ده خو د قرآن دونه شان نه دی دلته خو د قرآن عظمت او شان ذکر کولی شي او شان او عظمت د قرآن دا دی چې د ټولو خلکو شک ختم شي څنګه چې مخکې ترجمه مو کوله او په دویمه ترجمه کې خو تاسو شک صرف د چا نه لرئ که متقیانو نه نو دا وویلی شو چې متقیان پکې شک نه کوي او نور به کوي نو دا خو د قرآن شان نه دی دا یو کتاب دی نو بعضې یې مني او بعضې یې نه مني دا خو د کتاب شان نه دی کتاب چې ټول یې ومني دا شان دی نو لهذا د دویم جواب کې ضعف و چېرې صرف د متقیانو شک د پې کول دي نو د دې وجې نه دا ذکر کو په قیل سره یو وجه دویمه وجه دا ده چې په دویم ترکیب کې به لا ریبه فیه ریبه دا به موصوف وایي فیه دا به ورته صفت وایي د کائنین څخه به راجمع کړي لا ریبه کائن فیه هدی للمتقین داسې به وایي نو دلته دا فیه صفت شو د ریب دپاره او قانون دی چې د لا نه وروسته ظرف راشي دا خبر وي د لا دپاره دا صفت د چا دپاره نه وي دلته فيه ظرف راغلی دی قانون دی چې دا خبر وي د لا دپاره او دا ظرف دا صفت د ریب دپاره په خبر دی نه دا وجه د ضعف پکې موجود وه نو ځکه دا ذکر یې په قیل سره چې قیله چا دا ویلي دي چې دلته نفي د ریب هغه د متقیانو نه ده بنا په دې باندې وهدن دا هدن منصوب دی ولې حال من الضمیر المجرورین دا د ضمیر مجرور نه حال دی لا ریب فیه نشته شک کائنا فیه هی ضمیر دا ذوالحال دی هدن تینا حال دی او بیا دا چې راجمع کې مجرور د جا چې فی دی جا د مجرور سره چې راجمع کې کائنین سره تعلق دی هغه صفت د لا ریب دی او متقین به خبر شو اوس په دې باندې اشکال دا پیدا شو چې قانون دی عامل د حال او د ذوالحال دا یو وي او دلته ذوالحال ته هی ضمیر وګرځو په دې کې خو عامل فا ده او مسلمه ده چې دا فا عامل په هدن کې نه ده تا هدن حال کو د فیه د هی ضمیر ما او قانون دی چې عامل د حال او د ذوالحال دا یو وي دلته ذوالحال چې هی ضمیر دی عامل پکې فا ده خو دغه فا عامل نه ده په هدن کې اتحاد د عامل را نه لري نو دی جواب کوي او فرمایي چې عامل په دې دوانو کې مقدر دی دا فا عامل په هی ضمیر کې نه ده عامل کائنین دی دا فا صرف د وصل دپاره ده نو عامل کائنین هم په ها ضمیر کې دی او هم په هدن کې دی اتحاد د عامل راغلی وهدن حال من الضمیر المجرور والعامل فيه وعامل پدې کې به الظرف هغه ظرف دی الواقع چې کوم واقع دی صفه للمنفي صفت د منفي د پر چریب دی نو لا ریب کائنین فيه دا کائنین دا د منفي د پر چریب دی صفت دی او د عامل دی واقع الصفه والريب في الاصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم